یم ناروا ده څوک د سرخوږي دم کوي د خپې خوږي دم کوي وغیره یا د سحر د جادو د ختمولو دم کوي یا پچا باندې جناتو تکلیف او د هغې دم کوي نو په هغې باندې کدي شکرانه والي نو دا جایز دي بلکې ورکول پکار دي ځکه شکرانه چې انسان ورکړي نو دا د خپل نفلي مالی صدقه ورکړي او په صدقې باندې الله پاک مصیبتونه لري کوي بل دا دي دم کوونکي سره احسان وکړي دم پیچاو کې احسان هغه غول دم واچو نو پکار دا چې دا مسلمان وسره احسان وکړي چې هغه په دم واچي احسان وکړي دې شکرانه ورکړي دې وسره احسان وکړي لکه هل جزاء الاحسان الا الاحسان د احسان بدلم احسان دی چې چا در باندې دم واچو پکار چې هغه احسان وکړه تم وسره احسان وکړه هغه دم واچو ته شکرانه ورکړه یو احسان ستاسو بل داغه شو دواړه کار وسیش او بل دې شکرانه سره د خلکو یقین مضبوط شي شکرانه مې ورکړه زما کار اوس کیږي او بل انسان کو په دم باندې یقین اوساتی الله جل شانه دلغه شان د یقین مطابق فیصله کوي ذکر رب العالمین ارشاد دی حدیث قدسی دی انا عند ظن عبدی بی زد خپل بنده سره د بنده ګمان مطابق نو دا دم اچول دا جایز دی په دم باندې شکرانه اخیستل جایز دی او پدم کې اثر اچول د الله پاک قدرت دی انسان صرف اسباب اختیار کی خو بعض اسباب روحانی دي او بعض اسباب هغه مادي او حسي دي د ټوخي د پاره د سرخوږي د پاره ګولې د وی استعمالول د اسباب مادي دي او د دې د پاره دم کول د اسباب روحانی دي په دواړو قسم اسبابو کې اثر اچول کې الله پاک دی بنده خپل باندې اسم نشي کولی نو دا خو تاسو ته سورې فاتحه مختصرا فضیلت بیان شو فضیلت خو ډېر زیات ذکر شي هم او تاسو ته مختصرا سورې فاتحه دا د قران کریم اولنی سورت دی امنګ تاسو وی چې د سورې فاتحه د ټول قران کریم خلاصه ده ځکه په قران کریم کې عموما 3 قسم مضامین ذکر کیږي خصوصا 4 قسم مضامین توحید رسالت اخرت دا الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم دې پورې الله پاک توحید بیان شو چې الله پاک یو ذات د صفاتونو مالک دی رحیم کریم ذات نو الرحمن الرحیم پورید اللہ پاک توحید ذکر شو مالک یوم الدین کی اخیرت ذکر شو قیامت شتن ذکر اللہ پاک باغیبا نجزا سزا خلق لور کے دویم مضمون ذکر شو او دریم مضمون رسالت دی نو رسالت ذکر کی اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دیجے پردہ رسالت دی دا ټول قرآن کریم خلاصہ دا پسور فاتحہ کے ذکر شیخ التفسیر علامہ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمائی پا قرآن کریم کی عموماً 3 مسئلے ذکر کی گئی توحید رسالت او قیامت او ادا دا طول قرآن کریم اجمالی نقشہ دا او دا اجمالی نقشہ پا سورہ فاتحہ کی اجمالاً موجود دا او امدغ ترتیب سر ذکر کردی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پا دی 2 آیاتونو کی اولنی مضمون ذکر دی توحید
مالک یوم الدین پدی کدریم مضمون قیامت ذکر دی او اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پدی کدریم مضمون اغا رسالت ذکر دی بعض علماء خلاصہ دا سے ذکر کی چپٹول قرآن کریم کی دا اللہ رب العالمین عظمت او جلال ذکر دی دا بندگان و بندگی او محتاجی پا کی ذکر دا او بندہ چکل محتاج دی دا رب العالمین نا دا خپل مقصد دا حاصل اولو سوال پا کی ذکر دی پٹول قرآن کریم کی اللہ لوی دی دا اللہ لوی بندہ محتاج دی دا بندہ محتاجی اس چی دا بندہ محتاج دی ردی بدلوی ذات نسوال کی اظہار دا خپل مطلب او دا دری والا مضامین پا قرآن کی چی سنگ ذکر دی ام دا دری والا مضامین دا پسور فاتحہ کی ذکر دی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دیزے پورد اللہ لوی بیان شو بیا خو بندہ عاجز دی دا بندہ عاجزی و دا بندہ محتاجی ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ ستا عبادت کو مستان اغوالم زا محتاجم دا بندہ عاجزی ذکر شو چی بندہ عاجز شو او رب العالمین لوی ذات شو دا غن خسوال پکار دی ذکر عاجز خسوال تا محتاج دی نو بندت دا سوال طریقم پاکی اخود رشوا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پدیز پوری دا دریم مضمون ذکر دی دریم مضمون شو دا اللہ عظمت دا بندہ محتاجی او دا خپل مقصد دا پارا سوال دا پٹول قرآن کی ذکر دی او اندغا مضامین دری والا پا سور فاتحہ کی ذکر دی تو سور فاتحہ تزک ام القرآن اساس القرآن ویلش بیا چکل ٹول قرآن کریم خلاصہ پا سور فاتحہ کی ذکر شو ندیت ام القرآن اساس القرآن ویلش بلتاس تا پرونی درس کے ویلی شو دا قرآن کریم دا نازل دو دری مقاصد دی غٹ غٹ مقاصد اجمالی قرآن کریم چا اللہ پاک نازل کردی دری مقصد دی اولنی مقصد اصلاح العقائد دویم مقصد اصلاح الاعمال او دریم مقصد خروج عن الغفلت اولنی مقصد دا پا قرآن کریم کی دا عقائد و اصلاح ذکر دا دویم مقصد پا قرآن کریم کی دا اعمال اصلاح ذکر دا چا عملون بسنگ صحیح کی گی او دریم مقصد خروج عن الغفلت دا غفلت نو انسان سنگوزی بیدارکی کی بسنگا دا پا قرآن کی ذکر دا او دا دری والا مضامین دا پا سور فاتحہ کی ذکر دی کم جے ذکر دی الحمدللہ رب العالمین اللہ رب العالمین دا غد پار صفتون للہ خاص دا اللہ جل شانہو دا پارا صفتون ثابت تھی اصلاح العقائد پکرا عقیدہ بریو دا اللہ پاک دا توحید بھی اللہ سرب اسوک نشریکی اصلاح العقائد اغا ذکر شو الحمدللہ للہ کی عقائد غلط عقائد پر ٹکی گی پس سر پا قرآن سر
او دا قرآن کریم خلاصه بیا سورة فاتحه دا ناغا ذکر شو لله فلله سر اصلاح العقائد ذکر شو فلله سر اب یاد اللہ صفتونم ذکر شو چی اللہ پاک کم ذات دی رب العالمین دی رحمان دی رحیم دی اصلاح العقائد ذکر شو دویم مقصد دا قرآن کریم دا نازل دو اصلاح الاعمال عملون بٹھیک کی اصلاح الاعمال پدے سورہ فاتحہ کی ذکر کی گی ایاک نعبدو و ایاک نستعین سلام ایاک نعبدو اللہ عبادت یواز منستاکو دبلچا عبادت نکو نو عمل کے با اخلاص پیدا کی عمل با صحیح کی عمل کے با توجہ خالص اللہ پاک رضا کی عمل کے با مقصود اللہ بندگی بھی نو ایاک نعبدو و ایاک نستعین عبادتم دا اللہ امدادم دا اللہ پاک دا اصلاح الاعمال شو کہ عبادت دا بل چاکی عمل صحیح ندی کہ امداد دا بل چا نغواری نو عمل صحیح ندی نو عمل بٹی کی گی پچا پا قرآن او دا قرآن خلاصہ سورة فاتحہ او پا فاتحہ کے کم جائے ذکر دی اصلاح الاعمال ایاک نعبدو و ایاک نستعین سلام او دریم مضمون دا قرآن کریم دا نازل دو چه دریم مقصد دی خروج عن الغفلت دا غفلت نا بزان اوباسی نا دا غفلت نا دا اللہ پاک نا بزان غافلکی نا دا غفلت بسنگ ختمی دا بختمی کی پا قرآن سرا او قرآن کریم کی غفلت نہ لرے کی دل اللہ یاد اگر ذکر کی پا قرآن او دا قرآن کریم خلاصہ پا سورة فاتحہ کی او پا فاتحہ کی ذکر کی مالک یوم الدین دا قیامت دا ورز مالک دی اللہ نو جی دا قیامت ورشتن و قیامت کے خود اعملون جزا ملاوی نو کنیک اعمال لکڑی ثوابون او مزیو جنتون دی او کبد اعمال لکڑی نو سزاگان و جہنم دی نو دا دین جہنم نزان بچ کول او جنت تزان برابرول دا غواری او خیارتیا او بیداری او غفلت او جہالت ختمول قرآن کریم اللہ پاک نازل کو دا دید پارا چه بندگان تا اللہ جل شانہو نکم غافل او نا خبر او لری خلق دی اگر اللہ جل شانہو سر جوڑ کی جوڑ شی او اللہ جل شانہو یادون کی جوڑ شی او پا ہر وقت کی وقت اللہ پاک کی یاد بھی نو پا آخرت کے بدا خلق پا موضوع کی بھی مختصراً قرآن نازل دلو درے مقصد اصلاح العقائد یو دویم اصلاح الاعمال او درین خروج عن الغفلت اللہ پاک نا غافل کیدل دا دین زان لرے کول غفلت ختمول او دا درې واړه ذکر دی په سورة فاتحه کې اصلاح العقائد الحمدللہ خروج اصلاح الاعمال ایاک نعبد و ایاک نستعین او خروج عن الغفلت مالک یوم الدین قیامت شتا سزا شتا جنت دی جہنم دی دا با غفلت ختمون غواری البدا جنت حاصل کیو جہنم نبا انسان بچ دا قرآن کریم خلاصہ سورة فاتحہ دا فاتحہ تا خلاصہ دا قرآن کریم ویل دا بالکل صحیح شو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرمائی یو ډیر خیسته او مزیدار خبر ذکر کی وی په سورة فاتحه کی دا الحمد نوالا ترد والناس پوری دا علم یو خاص قسم ذکر دی چاگیت علم المخاصمہ علم الجدل ویلی شی قیامت دا ورځ پوری سمرد حق مقابلہ کون کی داغے ٹولو تردید اغا پا سورة فاتحہ کے ذکر دی ڈھیر مزیدار تشریح دی
الحمدللہ ټول صفتونه خاص د الله د پاره دي. نو پدې کې وی رد شو شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي د مشرکانو رد شو. مشرکان د خپل بوتانو صفتونه کینو الله فرمایي چې دا خبره ټیک نه ده، صفت صرف د الله د پاره دي. دویم پدې کې رد شو د دهریانو. دهریان هغه خلق دي چې وي د ځمکې دا نظام په خپله چلیږي، الله وی نشته. وی دا نظام، دا ځمکه، دا سپوږمۍ، دا اوریځ، دا باران، دا یخنی، دا ګرمي، دا نور وغیره دا مخلوقات وی دا ټول په خپله چلیږي، الله پاک وی نشته. نو دا غي تردید مشو چې نه د دې ټول نظام بادشاہ هغه یو الله دی چې رب العالمین دی. د دې مخلوق رب شته، د مخلوق د پاره څوک داسې ذات شته چې دا چلی دا په خپله نه چلیږي. نو د دهریانو خبره غلطه شو. زمونږ استاد په دې وطن کې ډېر دهریان دي، او بیا خصوصا په دې کالجونو یونیورسټو کې داسې خلق نن سبا ډېر د انګریزانو روزلي دي، هغوی تربیه کړي دي چې د اسلام په مقابل کې هغوی خپل شکوک و شبهات د مسلمانانو په ذهنونو کې اچوي، او مسلمانان د الله پاک د وجود نه منکري. داسې خلق نن سبا په دې کالجونو کې او په دې سرکاري ماحولونو کې شته. هغوی وی دا نور سپوږمۍ دا ټول نظام په خپله چلیږي، دا څوک چلی نه. تاسو ته مشهوره مناظره یاد امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د یو دهری سره مناظره و. دهری هغه سړی ته وایي چې هغه خدای نه مني، او دا ټول څه په خپله چلیږي، نو د هغه سره مناظره و. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د سین نه په یو جانب باندې اوسېدو. کمزې چې د میدان د مناظرې د پاره مقرر شو، هغه ځای د امام صاحب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه د یو سین نه پورې چې کله د مناظرې ورځ راغله، امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د مناظرې د وخت مقرره نه لږ لیټ لاړو. دا خبر لږ په سوچ وورئ. مناظرې د پاره د خپل وخت نه لږ لیټ لاړو. مقابل جانب دهریان وختي راغله. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه چې ورسېد، هغه یې ورته ګور د خپل ټیم نه لیټ راغلی. د دهریان ورته وی د خپل وخت نه خو ته ناوخته راغلې مناظرې دپاره. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وفرمایل وی ما سره نن یو عجیبه غوندې کار وشو. کار څنګه وشو؟ وی یره د دریاب غاړې ته سیند غاړې ته چې را ورسېدم، وی ما سره کشتۍ نه وه. ګورې کشتۍ را سره نه وه. وی چې ومې کتل یوه اونه وه په خپله د ځمکې نه را جدا شو، را کټ شو. اونه را کټ شو، اونه په خپله وڅیرلې شو، تخطیط یې په خپله ووتې. وی چې تخطیط یې په خپله باندې ووتې، بیا هغه تخطیط په خپل منځ کې د یو بل سره یو ځای شو، کشتۍ یې په خپله جوړه شو. او بیا هغه کشتۍ وی زما خواته راغله، او وی زه چې راتلمه نو په هغې باندې بیا کشتۍ کې را کېناستم، او په خپله را روانه شو، دې سیند یې بلې غاړې ته راورسېده. ای ورته وی دا خو عجیبه غوندې دروغ دی. وی داسې څنګه کېدی چې کشتۍ دپاره اونه د ځمکې نه راووته، په خپله او کټ په خپله شو، تخطیط یې په خپله ووتې، او یو بل سره یو ځای په خپله باندې شوې، او کشتۍ دې په خپله جوړه شو، ته پکې را کېناستې او په خپله دې بل جانب ته راوړ. دا وی نشي کېدی. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه رحمه الله
رحمتا واسعا هغه ورته وی ګورئ تاسو څومره بې وقوفه خلک یې یوه کشتۍ بغیر د مصري نه جوړیږي دا تاسو راسره ومنله نو دا ټول دنیا دا نظام په خپله جوړیږي تاسو خو د جهان کمقل خلک یې یوه کشتۍ چې هغه تاسو وایي چې بغیر مالک او بغیر د ترکاڼ او بغیر د مانکینه نه جوړیږي او نه را روانیږي او نه داسې کیږي نو دا ټول نظام په خپله چلیږي په دې ځای کې دهریان لاجواب شو نو دهري هغه چاته وایي چې هغوی وی دا نظام د دنیا په خپله چلیږي نو په الحمدلله کې رد شو په دهریانو چې نه د دې نظام بادشاہ رب العالمین الله دی او دا نظام په خپل نه چلیږي دی الله چلی نو رد شو په دهریانو باندې دریم نمبر رد شو په دې سورې فاتحه کې په مجوسیانو باندې مجوسیان هغه چاته وي چې هغوی وایي د خدایان دوه دي و یو خدای دا سم کارونه کوي او بل خدای دا غلط کارونه کوي نعوذ بالله نو سم کارونه چې کوم خدای کوي هغه ته یزدان وایي او کوم دا غلط کارونه د شر دا کارونه چې کوي دې ته اهرمن وایي الله رب العالمین په دې آیت کې رد کو په مجوسیانو چې د رب د دې مخلوق خالق صرف یو الله دی کاغه د نیکه څومره کارونه څوک کیږي او که د شر او د تکلیف د دې ټولو خالق صرف یو الله دی الحمدلله ټول صفتونه خاص د یو الله د پاره دي نو دوی خو خدایان دوه دي که الله ویې نه دوه نه دي یو دی رد شو په مجوسیانو بل څلورم نمبر رد دی په دې سورې فاتحه کې په قدریو باندې قدریه دا دوه ډلې دي یوه قدریه ده او یو جبریه ده نو قدریه وایي دا بندگان چې څه کوي دا ټول په خپله کوي هر انسان د خپل کار خالق په خپله دی او جبریه وایي چې انسان او مخلوق سم نشي کولی که ښه کیږي او که بد کیږي دا ټول الله کې بنده سم نه کوي نو الله جل شانه رد کو چې د دې مخلوق خالق صرف یو الله زیم نو قدریو وی چې هر انسان خالق دی الله وی درو خالق صرف رب العالمین جبریو وی چې بندگان سکی دا ټول الله کې بنده سم نشي کولی الله رب العالمین رد کو مالک یوم الدین چې تاسو په خپل سکوي کسب تاسو کوي او خلق زکوم زکه که نیکی کوي ثوابونه به تاسو ته ملاویږي تاسو د نیکی په جنت کې او که ګناه کوي سزا به تاسو ته ملاویږي په جهنم کې نو جنت او جهنم دا تاسو د عمل د وجې تاسو ته سزا درکوي نو تاسو چې څه کوي نو دا عمل تاسو دی خالق الله دی او کاسب او کون کې بنده دی نو رد شو په سورې فاتحه کې په قدریو او په جبریو په دواړو پنځم نمبر په سورې فاتحه کې رد دی په مشرکانو باندې مشرکان د الله نه علاوه د مخلوق نه مدد غواړي قبر ته چې لاړ شي نو صاحب قبر ته وی په خدای بشي او په تا بشي د الله نیازبینه مال زوی راکا وی په خدای بشي او په تا بشي د الله نیازبینه مال خو یو لور راکا په خدای بشي او په تا بشي د پلانې بزرګ سره مینه لګي دا خو را لمړکا په خدای بشي او پتا بشي د الله نیازبین زما دا بیړې پار کا نو الله پاک رد کو په سورې فاتحه کې
پدغ مشرکانو ایاک نعبد و ایاک نستعین عبادت بد یو اللہ کے امداد بد یو اللہ نہ ہوا شپگم نمبر پسور فاتحہ کے اللہ جل شانہ رد کئی پا منکرین صحابہ منکرین حدیث پا خوارجو او پا ہر قسم اہل بدعو گمراہانو باندھ اگا سنگا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین انعام والا خلق اللہ راتا اخائے چپاغی لارشو فکم لارشو دا انعام والا سوک دی پیغمبران دی انعام والا سوک دی صحابہ دی انعام والا سوک دی شہیدان دی انعام والا سوک دی ائمہ مجتہدین دی انعام والا سوک دی دا قرآن او دا سنت تابدار دی انعام والا سوک دی دا پیغمبر علیہ السلام وارثان عالمان دی کم خلق وی من صحابہ نمنو اللہ پی ردو کم خلق وی من حدیث نمنو اللہ پی ردو کو او کم خلق وی چی من ائمہ مجتہدین سلور امامان نمنو اللہ پاک پی ردو کو کم خلق چی وی من پا دل کے دا زان نا خبر رو باسو اللہ پاک پی ردو کو پا دیر ٹولو باندی نو پسور فاتحہ کی دا قیامت دا ورځ پوری دا تمام فرق باطل و تردید اللہ پاک ذکر پسور فاتحہ دا ټول قرآن کریم خلاصہ دا او پا قرآن کریم کے دا ټول فرق باطل و تردید دی او پسور فاتحہ کم دا ټول فرق باطل و تردید دی معلوم دا شو چی دا سور فاتحہ دا ټول قرآن کریم خلاصہ دا سور فاتحہ دیت ام القرآن اساس القرآن ویریش بیا دا سور فاتحی پشورو کی حمد رازی اللہ رازی رب رازی عالمین رازی وغیرہ نو دا دیم انشاءاللہ تشریح لکھو